دا هغه مجاهد دی چې غلګلو او د دهشتګرو په مقابل کې خپل لاس او خپل مبارکې سترګې د الله د رضا لپاره قرباني کړي او اوس د افغانستان د بهادر او مجاهد دولت د نګانه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راغلی دی او د مدینې منورې د جومات په احاطه کې د مانځه د مازدیګر نه وروسته د فرض د ادا نه وروسته د فرض تقدیري په وخت کې د جومات په احاطه کې موجودیت لري او ناست دی او د ملګرو په منځ کې ناست و د مسجد نبوي کوتره شنه راغله او د ده په سر باندې ناسته ده او خلک ورته منتظر دي او ورته ګوري خلک د ده په تشویش کې دي چې څه علت دی نو دا معلومه شوه چې دا د افغانستان بهادر مجاهدین او هغه خلک چې هغوی لله فی الله د خپلو ځانونو او د خپلو سترګو او د خپلو یدینو لاسونو قربانۍ لله فی الله ورکړي وي او الله یې دغو پاکې خاورې ته راولي او د دو پاکې خاورې دغه پاک بازیان او حیوانات هم پیژني نو دا یوه عظیمه او لویه خبره ده نو باید په دې باندې هر څوک پوه شي چې اعلا د کلمت الله څوک غواړي او تقوا او عاجزي خاکساري پیلوي هغه په خپله حیوانات هم پیژني لکه ځکه چې دلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه حیوان خر و چې د ده نوم یافر و هغه په نبي علیه السلام پسې ژړل او د مدینې او د مکې په کوڅو کې په ژړا باندې ورک شو او وفات شو لاړو هغه وهان په دغو دستور باندې هغه آسان په دغو دستور باندې نو دا د خدای تعالی یو لوی عظیم حکمت دی او د الله تعالی یوه ورکړه ده دا د هر چا په سر باندې نه کیني او نه راکوزېږي نه چاته نو دا د په خپله په معلوم حالات باندې معلومیږي چې د مجاهد زرکاوي په سر باندې ناسته ده او د موږ خوار مظلوم او غریب کلی کور د میدان وردګو د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لاجخیل د کلي بیبي حاجیانې هم ورسره موجودیت لري او د لاجخیل د کلي حاجیان هم ورسره موجودیت لري دوی په وزور باندې بس دغه کوتره راغله دلته د په سر ناسته ده منتها عظیمه خبره په دې کوتره کې دا کمال دی چې کله د کوتره د ده په سر باندې کېناسته نو د مدینې منورې مسجد ته